السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق کې به موږ په لا نافیه او لا ناهیه کې فرق زده کوو. اکثر طلبه کرام هغې ته په لا ناهیه او لا نافیه کې فرق کول ګران وي، لکه مثال لا تحزن او لا يحب. نو په لا تحزن کې د لا ناهیه ده او په لا يحب کې لا نافیه ده. لکه لا تحزن معنی موږ کوو ته مه غمجن کېږه. الله تعالی قرآن کې فرمایي لا تحزن ان الله معنا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي چې ته مه غمجن کېږه، الله تعالی زموږ سره دی. اور لا يحب کې هم لا راغله، خدا لا نافیه ده لا ناهیه نه ده. هغه قرآن مجید کې والله لا يحب الفساد. نو نن سبق کې موږ د دې په منځ کې فرق زده کوو چې بالکل آسان طریقې سره موږ ته پته لګي چې دا لا نافیه ده او دا لا ناهیه ده. نو دې کې علما کرامو چې څومره تحقیق کړی دی نو په هغې کې درې فرقونه دوی کړي. اولنی فرق دا دی چې په نهي کې الکلام معها طلب، چې د نهي په ذریعې سره په نهي کې د یو خبرې د نه کولو طلب کولی کېږي. لکه موږ لا تحزن ته مه غمجن کېږه. نو دلته کې په نهي کې چې ده نو په دې کې د طلب والا معنی پرته ده. او په نفي کې چې ده نه الکلام معها اخبار، د نفي په ذریعې سره په کلام کې خبر ورکول کېږي، د یو کار د نه کېدو خبر ورکول کېږي. لکه مثال لا یأکل زید فی اللیل، زید په شپه کې خوراک نه کوي. نو اوس که دا لا ناهیه وی نو بیا به موږ معنی داسې نه کوله. پوه شوئ تاسو په دې باندې. دویم فرق هغه علما کرامو لیکلی دی چې د دې لا ناهیه او لا نافیه کې فرق دا دی چې لا ناهیه په کوم ځای کې راشي نو دا په فعل مضارع کې عمل کوي او فعل مضارع لره جزم ورکوي. د جزم مطلب دا دی چې په فعل مضارع کې مفردات خمسه نو هغې له وایي په آخره کې حرکت وي نو حرکت لري کوي، او که د هغې په آخره کې حرف علت وي حرف علت لري کوي، او که د هغې په آخره کې نون اعرابي نو نون اعرابي لري کوي. لکه مثال دی یا بني لا تشرک بالله. حضرت لقمان علیه السلام خپل بچي ته وویل ای زما بچوړیا لا تشرک بالله، ته شریک مه جوړوه د الله سره، د الله تعالی سره شرک مه کوه. نو ګوره لومړنۍ معنی پکې موږ دا ویله چې طلب والا معنی پکې ده، او دویم دا چې فعل مضارع کې عمل کړی دی چې لا تشرکو د فعل مضارع صیغه او تشرکو دا واحد مذکر مخاطب صیغه ده، نه هغې له جزم ورکړی دی. بل قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لا تبطلوا دا جمع مذکر حاضر څخه تبطلون په اصل کو نو لا ناهیه ولګي د دې کې عمل وکړو. او بل مثال دی لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر دا يسخر دا دغه څخه واحد مذکر غائب څخه اصل کې يسخرو، او د لا ناهیه د وجنه د دې اخر نه حرکت لري شوی دی. یا لکه الله تعالی فرمای لا تمشي في الارض مرحا. نو لا تمشي وکنه نو د هغې د وجې نه د لا ناهیې د وجې نه د آخر نه حرف علت لرې کړو. نو ډېر ښه مثالونه دي په قرآن مجید کې ولا تنس نصیبک من الدنیا، تنسا دی اصل کې. او په لا نافیه چې کوم ده نه په فعل مضارع باندې داخلي کې او په فعل مضارع کې عمل نه کوي، لفظي طور باندې عمل نه کوي. لکه الله تعالی فرمایي والله لا يحب الفساد. نو دلته کې د لا نافیه په يحب او دا د واحد مذکر غایب څخه ده، په دې باندې هېڅ عمل نه دی کړی، یعنې په آخره کې پرې هغه جزم نه دی راغلی. بل مثال دی ولکن اکثرهم لا يعلمون. لا يعلمون کې لا نافیه راغله او يعلمون کې عمل نه دی کړی، نون اعرابي نه دی غورځولی. لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا يرضى کې دا يرضى دا د واحد مذکر غایب څخه ده، او د لا نافیه د وجې نه د آخر نه حرف علت نه دی غورځېدلی. نو دوه فرقونه شول. اولنی فرق دا دی چې په نهي کې طلب والا معنی پرته دی او په نفي کې اخبار والا معنی. دویم فرق دا دی چې لا ناهیه فعل مضارع کې عمل کوي، یعنې هغې لره پنځو صیغو لره جزم ورکوي، د اوو صیغو نون اعرابي لري کوي، په دوو کې عمل نه کوي. او لا نافیه چې ده نه هغه په فعل مضارع کې عمل نه کوي. دریم فرق دا دی چې فعل لا نهي دا په صرف او صرف په مضارع باندې داخلېږي او په مضارع کې عمل کوي. لکه لا تمشي فی الارض مرحا، دا په فعل مضارع باندې داخل شوی. لا تمشي دا واحد مذکر حاضر صيغه ده. لا تمشي او عمل دا کړی چې په اخر کې حرف علت لري کړی. لا تقربوا الزنا، نو تقربوا په اصل کې تقربونه
د جمع مذکر حاضر څخه د لا نافیه د لا ناهیه د وجنه اخر نه نون عربي لري شو او په فعل مضارع داخل شي یا لکه مخکې مثال لا يسخر قوم من قوم د نور مثال چې مونږ وي او لا نفي چې دا په ماضي هم داخليږي په مضارع هم داخليږي او په اسم باندې هم داخليږي لکه دې باندې دغه ضروري نه ده خبره چې دا به خامخا په فعل مضارع باندې داخليږي لکه والله لا يحب الفساد دلته لا نافيه په فعل مضارع باندې داخل شوی ده لا صدق ولا صلى دلته لا صدق لا دا داخل شوی ده په فعل ماضي باندې صدق او صلى منه د ماضي څخه دي یا لا اکراه فی الدین لا اکراه دلته لا دا په اسم باندې داخل شوی ده نو دا درې فرقونه د لا نافیه او د لا نهیه په منځ کې امید ده چې ملګرو ته سمجھ کې راغلي تاسو د څه مثالونه وګورئ د قران مجید نه د حدیث مبارکونه چې دا غي کې لا نافیه راغلي یا په کې لا نهیه راغلي او سره د پہچان نه تاسو دا او لاندې کمنټس کولی کوي یا ماته په پرسنل نمبر باندې ولګي کدا ویډیو تاسو ته فائدہ در رسولي نو دا خپل ملګرو سره تاسو شیر کړئ جزاک الله خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرة السلام علیکم ورحمۃ اللہ